چې کله هم څوک بل کس د بیماری په حالت کې وویني بیا د دې لپاره هم یوه مجربه دعا ده، یوه مجربه وظیفه ده. په حدیث شریف کې دغه وظیفه موجوده ده چې کوم کس یو بل بیمار کس وویني او دی د دا دعا خامخا وایي. او د موږ استادانو هم دا خبره بیان کړې وه چې کوم کس په کومه بیماری کې مبتلا وي، اسپیټال ته ولاړ شي، کوم کس په کومه بیماری کې مبتلا وي دا دعا ووایه او یقین دې دا وي چې زه دا دعا وایم چې الله تعالی دته صحت ور نصیب کړي او ما الله تعالی د دغه بیماری نه بچ کړي. نو وایي الله تعالی به دغه انسان د دې بیماری نه خامخا بچ کوي. بیماری به په دغه انسان باندې نه راځي. دعا ده الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. بعض روایاتو کې مما ابتلاه په ځای باندې مما ابتلا کا راځي. نو اے الله دې تا شکر ده چې تا زه د بیماری نه په عافیت کې وساتلم چې ډېر خلک په دا بیماری کې مبتلا دي. او داسې وفضلني على كثير من خلق تفضيلا او په ډېرو خلکو باندې تا ماته فضیلت را نصیب کړی ده. یعنی مطلب دا ده چې ډېر خلک په بیماریو کې مبتلا دي، یا الله تا زه د دغه بیماری نه بچ کړی یم. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دعا بیان کړې ده، د دغه دعا تلقین هم کړی ده او دا دعا ویل دغه سنت عمل ده. نو د موږ بزرګانو هم دا معمولو چې کله هم په بیمار سړی باندې تیرېده اسپیټال ته به دا دعا به ویله الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. او ورسره دا دعا به هم کوله چې یا الله دغه بیمار ته صحت ور نصیب کړه، یا الله دغه بیمار ته صحت ورکا او یا الله ما د دغه بیماری نه بچ کړه. نو ډیره اسانه وظیفه ده، ډیره مجربه وظیفه ده. هر انسان ته پکار ده چې دا دعا د ځان سره ولیکي او د دغه معمول جوړ کړي. یو سړی ده په ویل چیر باندې ځي، یو سړی ده ګوډ ده، یو سړی ده بلکې بیماری نه د ګناهو په کارو کې هم دا دعا استعمالیږي. یو انسان په ګناه باندې ویني ځکه چې هغه هم روحاني بیماری ده، دا جسمانی بیماری ده. نو چې کله هم یو انسان په غلط کار باندې لګیاوي یا بیمار وي یا بالکل لا علاج بیماری وي، نو دا دعا وایه الله تعالی به تا د دغې بیماری نه په حفاظت کې ساتي.